الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر را رسیدلی و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام تورا ابو دجانه لور کړه او سبع ابن عبد العزى د ور باندې قتل کې وی وجلو. او دغه دا خبر واجب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکا د مجاهدین لوی جنرال حمزه رضی الله عنه به شهید شو. او درې دا خبره واجب چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو بل جلیل القدر صحابي حنظله رضی الله عنه به شهید شو. څورم دا ویل شو چې جبل الرومات نه مجاهدین راخته شول او خالد بن ولید غلس کسن یو د شهیدان کړه. پنځم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملګرو له دوه خبرې پاتې شوې، بلکې څلور. یو دا چې د غره طرف روان شو او باز ملګری هغه دا چې مدینه روان شو. دریم کسان د شو چې هغه اسلحه ور بزمکه کې خوده. څلورم کسان د ګروپ هغه ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید شوی، مو بخمه خزان شهیدلو. شپږم ابلیس چې आवाज وکړي چې لکه ورسته خواله راشي، نو صحابه خپل مابین کې ګډ وډ شو. سختي مو یو بل معلومات نه کېدو چې دا څوک دی او دا. حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې ما ډیره وژنه وکړه چې زما پلار خو لیکن چې زما خبره وانه ورېده، زما پلار شهید شو مجاهدینو نه. کله کله د شي ام واقع کیږي او شي ویری. انس بن نظر بکوي ویل چې یا سعد زد احد غرانه د جنت بي ګورما تقریبا اته مرمۍ غشي ولګي دودام بکې شهید شو. ثابت ابن دحدح دا ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم بکم دین قرباني شوی را خلک تاسو هم قرباني کړو. خالد بن ولید مخله ودرېدو هغه پیراله دیم شهید کی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه یا د غرب طرف باندې روان شو، یا باید محسرمات کې رسول الله بهادر انسان د ملګرو ویل چې دا محسره به ماتو ملګری رو بس گیر دي. دین ورسه به طلحه ابن عبید الله او سعد بن ابي وقاص دغه دوه ملګری وسره پاتې شو. نن درس کې به دا خبره چې کړه دا ملګری راخته شو د جبل الرومات نه. اگر کله الله نبی ورته ویلو چې لکه نه برازي کمرغانو موږ تختول او کدي د دشمنانو اسونه په موږ باندې را خطا او کوم هغه ماته ول یا دغه غنیمتونه موږ اخسته تاسو به برقرار اوسئ. خو اجتهادي مسله ملګری راخته شو سلويخ. نبی کریم علیه الصلاه والسلام به زخمیم شو او دغه شانډې ملګری شهیدانم شو. خاص کړه لس کسان د جابر شه د عبد الله شه په قیادت کې غم لاړل. دنه لمري چې کوم تکلیف ورشه دغه د ملګرو د اجتهاد د وجه مناسب خدا وجه رسول الله د خپل ملګری سخت تهدید کړی وی چې ګوره تاسو مدل تکینه ولې راخته کېدی. زما خبره مونږ منله، د امیر خبره مونږ منله، په خپل سر باندې علم لم توان راګو ځان لم. لیکن قران کې الله رب العزت د صحابه سره اکرام کوي. صحابه زموږ رب العالمین باندې ډېر ګران دي. رسول الله فرمایي وی د الله پر رحمت باندې لن تلهم تدي خلق لنرم شوي کته شرط بد زبانه وي او سخزړې وي لنفت من حولک د ملګری بسنه تخدیدلی وي. لیکن دا څه خپل رااله وجه دا چې نرم انسان دی او دا د رسول الله تربیته کې چې ګوره زما د بندگانو سره ډېر نرمي کوي. ملګری د مجاهدین دي ساوته وشوا دوی ملامت نه کې چې ګوره ما ضرر ورسېدو او دا ورسېدو ملګری شهیدان شو. دا څنګه لکه باز انسان به تهدید خلکو لور کوي. څلور صفاتونه ورته ذکر کړو. دا څلور صفاتونه باید په امیر کې موجود دي. زموږ محمد رسول الله کې موجود او اول صبر، دویم عقل مندي، دریم د الله بندگانو باندې شفقت او څلورم کې است اخلاق. او رسول الله کې دا ټول صفاتونه موجود وو. کې است اخلاق بکې وو، شفقت د الله بندگانو باندې کو، عقل مندي بکې وو، صبر خو څنګه رسول الله منه ځکه هغه امام الصابرین دي، د صبرناکو انسانانو امام. قران کې الله فرمایي چې دې خلکو سره مشورې کوه، دستا ملګری دي یا رسول الله. خیر دې کدا مسله وشو. قران کې الله بل ځای فرمایي ولقد عفا قسم الله کړه د الله او ازمار قسم چې د صحابه ټول ګره ما معاف کړی دي. د ټول صحابو نظم الله راضي دي. ټول صحابه کرام د جنت ولادي. کله دې په دې مابین کې رسول مشاجرات راغلي او څومره مسائل راغلي دي. تاسو په دې باندې گواه شئ چې قران کریم کې رب العالمین قسم کړي، په خپل قسم کړي چې زما د قسم صحابه الله امام معاف کړی دي. نو چې الله به شی باندې قسم کوي هغه باره کې به څوک چرته غلط عقیده لري شي. سوار خوارج او شیعاګانو نو اقل انسان شغل شیعاګانو اولاد دي. شیعاګانو شیعاګانو نه دومره متاثر شوی چې محمد رسول الله ملګرو عظمت او توصیف په یوځای کې کېږي پیټک بیلی کی. چې لکه دا خبره ته ولي کوي او دا څنګه کوي. عبد الله بن عمر رضی الله عثمان رضی الله عنه ته پوښتنه کوي په وحد کې منډه کړي غنې دا کړي وی او به ورته چې بدر کې خاصرم نه وو وی او درې مې ورته ویلې چې ګور رسول الله حدیبیه کې منو وی او خو کېنه اوس صلح حدیبیه کې 1400 مجاهدون چې د بیعت رسول الله سره وکړي په سر شندنه باندې هغه د عثمان بن عفان په سر
په بدر کې چې کله دا پاتې شو رسول الله ورته ویل جسمه لور مریض او تاسو معزومي دغه حفاظت کوو تعالی به مستقل سهم د غنیمت د بدر درکم د رسول الله په امر پاتې دي او په احد کې چې دا کومه مسله راغلي و رب العالمین قسم کړی چې ټول صحابه ما معاف کړی نو ستا پیسې جسمه الله یو څوک معاف کړي او ته به کلک نه کړی چې نه دا معاف نه دي د دې وجه علماء دا لیکلي دي چې شرط د يهودو نه څوک ته پوښتنه کوي چې لکه بتاوس کې عزتمن خلک سودي وي د موسی ملګری عليه السلام کنه سوالونه څوک ته پوښتنه کوي چې لکه بتاوس کې عزتمن خلک سودي وي د عیسی ملګری خو کله د دې امت د منافقانو نه پوښتنه کوي چې تاسو په امت کې خراب خلک سودي وي د محمد رسول الله ملګری دا دونه د الله دشمنان دي د محمد رسول الله دشمنان دي د رسول الله د صحابه مشران در اسلام سند دي صحابه سره چې کله انسان بغض لري یا څه بده کې به ایمان نه امام المدینه امام مالک رحمت الله علیه فرمای وی چې کله په انسان باندې شپه تیر شي قرطبی روایت په تشریح کې نقل کړی دی او یو کسر اوچت شو د رسول الله د ملګری سره د ذری په اندازه باندې دوران ولرله وی دا سړی کافر دی او مالفه کې ورته برخه نشته بس کافر دی دا یو څوک څنګه الله په ولایت کې واقعي څنګه الله په دوستانه کې واقعي الله ته راضي دی الله جنتی کړی دی په دنیا کې د جنت زیر ور کړی دی او رسول الله انتخاب کړی دی او ته وای چې نه عمر لبه کې داسې دی او عثمان لبه کې داسې دی او علي لبه کې داسې دی او ماګه کې داسې دا سړی قرآني او د رسول الله د احادیثو معلومیږي چې د ایمان نه خلاص دی دا به ایمان دی د رسول الله د ملګرو سره ایمان دا محبت لرل د زموږ ایمان امام بخاری په باندې باب کې دی دویمه په کدا وشو د الله نبی شکل بدیجه کې معاشرهونه ملګرو لوي چې आवाज کومي ورده ملګرو را وې دي خورشه اې د الله بندگانو کافرانو معلوم کې چې لکه محمد صلی الله علیه وسلم په دې جانب کې دا په طرف کې گزارونه په شروع کړ پیراغله یو ګروپ چې راغی د الله نبی د ملګرو لوي چې څوک به دې خلکو مخې لودريږي دا بس ما سره پاګې دنیا کې جنت کې او یا به دا جنتی نه کسان په دې کې موجود د انصار یو کس راغی یا رسول الله وېزه هغه وړاندې شو شهید شو بل کس راغی وېزه هغه هم شهید شو دریم کس وړاندې شو هغه هم شهید شو څلورم کس وړاندې شو هغه هم شهید شو پنځم کس هم شهید شو شپږم وم کس عمر ابن یزید ابن سکن هغه زخمی شو د محمد رسول الله ملګرو له مخې له شاراوړو حدیث کې راځي رسول الله په کو باندې دغه سر مبارک خودره او اخري سلګي وي نو طلحه ابن عبید الله له سعد بن ابي وقاص لا قسم په الله چې دې ملګرو موږ سره بالکل انصاف ونه کی یو شهید او بل 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 دا څنګه چې زر زمونږ لاړه د رب العالمین ملاقات لا لکه بعض انسانان دا خبره کوي چې کله دردمن شي طلحه ابن عبید الله ورته پاتې شو هغه محمد رسول الله دفاع کول دا اق انسان دی ابو محمد چې د اسلام په اولنی رهبرانو کې دي د عمر ابو بکر رضی الله عنه په واسطه باندې ایمان راوړل دي د عمر بن خطاب شپږم کسو په شورا کې د الله نبی فرمایي وکم سړی چې وګوري چې د اسمه کې په سر باندې جنتی او شهید ګرځي هغه طلحه دی د الله بکر لري طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض 10 مبشرو کې دي تقریبا 30 کلو په عمر باندې وفات شوی دی او دومره اوچت کمالي صحابي دومره مالدار انسان مو چې 2 لک درهم او 2 لک دینار ته پاتې شو بلکې د سرو زرو چې بارونه ته پاتې شو خدای الله په دین باندې مسعود دې اتفاق نه کو ابو بکر چې ورته ویلي وی طلحه قسم په الله چې بجنه کې تا امرونه ځان جوړ کړ هوري دې ځان برابر کړی عائشہ به فرمایي چې کله ابو بکر د احد غزا ذکر کوله به قسم په الله قسم به وکي او به ویل چې د احد ټول ورسره به هغه طلحه وګټل ځان له تقریبا نه دیرشه مرمۍ لګیدل او غش دا دوه کوتي موالو تري وی وشتنه وی ویل حس ویش ویل رسول الله ورته ویل قلت بسم الله رفعت کل ملائکه ک بسم الله دې چرته ویل ته ملائکه به توچت کړي وي رسول الله ملګرو تربيت کو حدیث کې راځي چې کله انسان دوکه شونه دا و چې شیطان خوار شي د شیطان دومره غټیږي لکه کوټه او چې کله ورته وی بسم الله یې ذکر وکي دومره خواريږي لکه مچ سعد بن ابي وقاص غلي وجه دوی شل کوا زما مور خلاص سره قربان اغلی د خپل گردنې خلاص کړه ملګرو لوي ټاپونه گردنې را خلاص کړي چې ولې دوی شل کول فدا کبي و ام زما مور خلاص سره قربان ابو اسحاق اسم کنیه اولنې شاسوار دی اولنې فردار د محمد رسول الله دی مستجاب الدعوات دی دوه کلو په عمر باندې وفات شوی دی د فارس علاقې د جنگ کمانډان پاتې شوی تقریبا 215 حدیث دی نقل لی د مدینه منورې نه وړاندې ومیلا دلته ورقه او قیق د غیزه کې د کوټ بنگلا په خپل بنگلا کې ودا وفات شو دریمه په کدا وشو چې رسول الله باندې یوسف کسانو سخت قوي عملیات شروع کړو گیر شو په ځای کې د الله نبی معلومه کې چې لکه بدیجه کې دی او دشمنان چې کله مرکزی سره په ځای کې معلوم کې چې څومره طاقت او قوت وسره هغه غیزه راولي عتبه بن ابي وقاص په نامه باندې بدترین انسانو چې د سعد بن ابي وقاص ورورمو خدای په مسلمانانو کې لوی رهبر واقع په کافرانو کې وی غټ کمر را واقع سره محمد رسول الله صلی الله علیه نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مخ باندې وشتو حدیث کې راځي چې کله وشتو رسول الله روح ورسو را پریوت دالان شونډه مبارک دیم زخمی شو او دنه غاکونه مرمات کړه دویم کس عبد الله ابن شهاب هغه چې ور باندې راتاو شو به دقه
عتبه ابن ابي وقاص حاتب ابن ابي بلتعه هو شنو سعد ابن ابي وقاص په ډیر کښ وکړي ځکه الله د الله دشمن سره به دښمنی کوله وې کزما ورور زب ورزم حاتب ابن ابي بلتعه ورته مخامخ هغه ته سروالو لکه ابو بکر صاحب خپل بچي به کښ کړو عمر رضی الله په خپل ما باندې وردانګلی و مصعب ابن عمر ویل چې زما دا ورور کلک وتاړي مور ډیره مندره تاسو له وجود پیسې درکې دا د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړ دی مستقل عبادت دی قران کریم په دې موضوع لګیږي یو بل کافر راغی عبد الله ابن شهاب غسرت تور او کمري محمد رسول الله په تندی باندې وشتو چې په تندی وشتو د رسول الله تندی ویني روان کړي دریم کافر چې به ایمان امراوړو دی عبد الله ابن شهاب او نور کافرانو مشه بلاړل عبد الله ابن قمیه په نامه باندې بل کافر هغه چې کله راغی د محمد رسول الله دی اوګیل د شو گزار ورکې خو رسول الله بزر غلې چولې وي چې ایو مې شو د دې اوګینه دردمنو د الله نبی بکر ور باندې الله څخه ملګری چې داسې مړي سخت درد کوي ځکه دلته سخت قوي گزار ورکړو دویم کړه چې دا کافر باندې راته عبد الله ابن قمیه د نبی کریم علیه السلام مخه لزغر ولا شي چې گزار ور باندې وکړو دا اوس باندې ورمات کړو د رسول الله په غاکونه کې دنه ورمات شي غاکونه به مات کړ او ورته ویل چې خصها ابن قمیه والا یا محمد د اسما گزار وې ابن قمیه ما رسول الله ورته ویل چې الله ټوټه ټوټه کا تا غزړې دردمن کړم اما کو چې دا په غره کې سرګړې بزید سره ولي یو خرسنې بزوا چې له شاګه ورته غوسه شو واسه ورته خراب شو نو وی ول ټوټه ټوټه کې ویل دی روغ ورسو مردار نو په دې وخت کې وې چې دا مسله ورته وکړه نو څلورمه په کدا وشو عبد الله ابن شهاب ویلې ویلانا جوتو ان نجا ک محمد نن بشو بسبب ځان مړکم صفان ورته ویلې ته شرمېږي نسبه د خوا کې خو گزار په وکا کنه وی قسم په الله چې الله اسمونه پټینو څلور کسانو قص کړو چې رسول الله موږ وژنو صادر رضی الله فرمایي محمد رسول الله په خوا کې دوه کسان ولړو د سپینو جامو ولا یو جبريل او بل میکائیل بیا ما ونلیدل الله بس دار لګیلی و ابو عامر الراهب بن باندې کافر رسول الله په شاکي کنده استلی و الله نبی ورسته کېدو او جنگ هم کوم خو چې کله دې کنده برابر شنو فکر نه و چې محمد رسول الله په پرې وته چې پرې وته دې کوم ډېر درمن شو پنځمه طریقه دا و چې ملګری ورته راجمع شو اول کس ورته ورسول رسول الله خو ابو بکر رضی الله عنه راغی ابو عبیده بن جراح ورته راغی رسالت کتابونه لیکي کانه طیرا وې د سره روانو ته دا ګمان کوله کې شاهین ورته خاله راشي عمر بن الخطاب ورته ورسېدو مصعب بن عمر ورته ورسېدو ابو دجانه رضی الله ورته ورسېدو مالک بن سنان د ابو سعید خدری پلار ورته ورسېدو ام عماره وزنانه ونسبن وې دا غمر ورته ورسېدا محمد رسول الله ګیره واچولا دوی ویلو چې موږ ټوټي ټوټي شو چې الله نبی وزخمین شي هغه په دې منځ کې راګری اگر چا بیرته صحابه تاو شول شپږمه په کدا وشو ملګرو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه دا اوس پني استلې ځکه دا خودونه بالکل باندې خلک د شورمات پر دی غاخونو کې درې مخې غاخونو خوا کې دې طرف دا ما شول او دا ما شول وکړي چې دا ورنه ګرچا بیرونه دوی تاو شول او دی ورنه استلنه ابو بکر رضی الله عنه وړاندې شي عزت دا اوس پنو باسم ابو عبیده بن جراح ورته ویل چې ابو بکر الله د پر عزت تعالی قسم در کوم د الله په نامه باندې لری شي عزت رو باسم لری شته و چې کله نږدې د الله سره رسول الله ډېر درد دا معلومات هغه چې کله بده شو اخی سړي شریک ورته ویل چې مالک په دې باندې درد رشي وې زه په دې غاخونه به درنه رو باسم وې چې کله ابو عبیده بن جراح د خپل جام وړاندې کړ چې رښتونه دومره قوي وو چې رسول الله غاخونه خمات ما شو د ابو عبیده بن جراح غاخونه شام موتله چې راوړل شو د خپل دې وین نړه شو ابو بکر ورته بیر وړاندې شي به ورته چې ابو بکر د الله لپاره تعالی قسم در کوم د الله په نامه باندې لری شي رو باسم بهم وې دا بل جام وړاندې کړ چې کله د محمد رسول الله دا بل کړي رساله وې دا غاخونه مرمات شو دا جام مرده شو د رسول الله سره سخت مینه و کله چې انسان محمد رسول الله سره مینه نه لري د عبادت کې بخوندم نه ذکر عبادت خون په دې باندې جوړيږي مخلوق له شکایت مکوا د الله رضا په ارسه کې وړاندې کړه رسول الله سره مینه لري په دې برابر کې چې الله زموږ رب دی اسلام زموږ دین دی او محمد زموږ نبی دی پر دې زنانه په نظر باندې ساتي حرام به نه خوري اخلاص په ځان کې پیدا کی ایمان په قیامت ایمان په رسول ایمان په تقدیر او توحید د الله دشمنانو سره دشمنی د الله دوستانو سره دوستانه پر رسول الله کې ټول صفاتونه دې محبت موجود و کامل شجاعت پکې او حسن پکې او ظاهر او باطن برابر و چې رحمی د خلکو سره کوله ابو عبیده بن جراح شکل ذات راوي سجده خلین ویني روان شوي محمد رسول الله خپل مخنه د ویني پاکولي ملګرو له ویل کیفا څنګه به کامیاب شي هغه خلک چې هغه خپل پیغمبر د مخنه د ویني روان کی دا به څنګه کامیاب شي د پیغمبر څخه دومره خبره کړې ده چې قولوا لا اله الا الله اے خلق لا اله الا الله او يهودي دشمنانو په صدا کارونه وکړه چې چا ور باندې دا غاکونه مات کړو چا به دې وګو باندې ولو چا به دې سر باندې زخمی کی چا به بالکل دا اوس باندې غاکونه کې ور پرې کوي رب العالمین ایتونه نازل کړي چې ليس لك من الامر اې دا الله نبی ګوره خیراونه کی وی ویل پیغمبر علیه الصلاه والسلام ناشنا انسان دی وی اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون یا الله زمري قوم ته بخنه وکړه نه پويږي کستا قدر چرته پیژندل او زما قدر پیژندل قسم په الله چې دوی بس ما مخله نه ودرې دي اللهم اهد قومي الله زمري قوم له هدایت وکا
وجه دا چې داخله نه ما پیژنې نه تا پیژنې زما ملګری پیژنې په مې گزارونه وکړه او د څه گزارونه چې دښمنی گزارونه او سخت گزارونه اسباب د هدایت مخکې درس کې ویل شي چې سړی به مونږ کوي جهاد به کوي قران لبه کینی کعبه حج لبه زی انابت به کوي د محمد رسول الله تابعداري قوي ایمان او د الله فضل د الله سره محبت او د رب العالمین رحمت ودا دعاګانې ورته وکړي و مې په کې دا وشو پیغمبر علی السلام ملګرو لوي چې اسما ملګرو دا ماشره ما ته ملګرو بالکل درست سره وی ویل یا معاشر المسلمین اے مسلمانانو کعب سے فرمایي اول د आवाज ما ورته دا ملګری د شي په راجمه شولا لکه سړی خپل مشر دا واړه بشتي راجمه کیږي نه درش ملګری رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ویل دا ماشره ما ته اوس ملګری نه نګیری دي نو اتمه مسله به کېدار اله چې په دې ځای کې عبد الله ابن قمیعه یو आवाज کړو چې الا ان محمد مو وجلو دا واجب ولې کې دوه وجنه یو وجدا چې په دې ځای کې د رسول الله باندې قوي گزارونه وکړه په دې اوګه باندې په دې سر باندې په دې مخ باندې د دوی دماغ د څه شوي چې رسول الله ما وجل دی یو د ابو سفیان له اطلاع ورکړه وی امیر مرته وجلو مرګي سره قتل کې لاړو دویم دا منه چې رسول الله په دې خوا کې مصعب ابن عمر او داغه شکل بالکل د محمد رسول الله سره برابر و رسول الله وزیر خارجه و دا اغله جنډه ورکړو په دې خلاص کې نیول چې گزارې په کې په چپ لاس ونیولا چې به ور باندې گزارو کې به په سینې کې ونیول چې د گزار په کې جنډه چې پر وطن علي بن ابي طالب لاس کې واخصه نو هغه رسول الله سره مشابه و د ګمان کې چې بس محمد وجه عليه الصلاه والسلام او دا لاړو ودا आवाज وکي لیکن لله الحمد رب العالمین محمد رسول الله ساتلو په دې کې لوی مسله دا وشوه چې مسلمانانو باندې امتحانونه هم مسله او کافرانو دا خبره و چې دا جنگ له کمزوري کې سوړ کی وجه دا چې محمد صلی الله علیه وسلم دشمن دی هغه هو چې نور سکو نور د کافرانو دومره تعرض نه کوي خو کار دا کو چې په کوم ځای کې مجاهدونو زخمن او هغه وشل رسول الله باندې چې د بعض کافرانو نظر ورغنه به روان شول سعد ابن ابي وقاص ورته ګوند اول جنگ شروع شي طلحه ابن عبد الله بس بیره و چې رسول الله لوي چې ما به ډال کړه نه وځه مخې ورته ډال ونیو به چې الله نبی کده کله غشي وشته رسول الله بس د خپل سترګې وروچې دا ولي او کاته چې دا غشي په کوم ځای لګي ورته چې رسول الله لا ترفع راسك اته الله رسول ازما مور پلس نه قربان سر مو چته وشونه لګي زما د سینې سره پر سینې سپر ځای کنه سر بو چته اینا خو بده کې طلحه ابن عبد الله دومره قوي ولګي چې دا به وشش چې به وشش نو ابو دجان رضی الله عنه وسین راغله کمرغه رسول الله چې ولید چې دشمنانو راګر کړي پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خپل مخ ورواړو د خپل سینې د رسول الله مخ ورواړو چې غشي راتلو شی ورواړو ولا وې دومره گزارونه ابو دجانه وخاړه حتی سوار جلده کجلد القنفذ وې تا به شي ګمان کو چې د ابو دجانه د اشاده شیدا لکه دشکون شه دا چې موږ تاسو په خپل باندې یادو شکون کې د نیغ نه غشي وي د ابو دجانه د اشاده چې کتل چې دا ګمان کول چې بالکل شکون دي شکونه او د الله نبی له سره وشته وما رسول الله ویلي ملګرو لا وې دونکم اخاکم طلحه د خپل طلحه د ورور والد ځان وکړ زخم شوی د امن ځای بوسي لسمه په کتاو چې شاسوار راغی په دې ځای کې عثمان بن عبد الله چې محمد رسول الله کله ولې شرکت په دې ځای کې نو بس اسی پیراوانو اراده ته چې تور اور باندې وام او دا قتل کوم شهید کوم د شیو کند وشه اسی په دې کې را پرې وته وېدل ته حارث رضی الله عنه یو صحابي چې هغه راو دانګل دا اسی په کومانی ولو دا سړی او اراده دلته چې په دې باندې د توري گزارو کوم خواږه خو جابر بن عبد الله یو بل کافرو هغه راغی عبد الله بن جابر اسمن سوري شغل توري گزار پر حارث مانو کې حارث شهید چې حارث کله شهید شونه ابو دجانه چې باغ ورو دانګل عبد الله بن جابر هو رسول ته الته غرزو او قوي جنگ روان دی بده کې یو لسمه په کدا وشو چې رسول الله اراده دلر چې دا جنگیم کو درې غشي مات لیندې ماته کړي وي او ملګری مثال ملګری مرسه کولو جنگیم کو دا هغه کمالو نو د شیو کمر لمخ هم خو د رسول الله اراده وشي بده ز پورته وخیجم خو چې کوشش کوي رسول الله نشو خطي یو خدای الله نبی دا باډي مضبوطه باډي وا او بل څه گزارونه خړلې و دی اوګه باندې گزار خړلې او په سر گزار خړلې او په غخونه باندې گزارونه خړلې و طلحه بن عبد الله ورته طلحه ورته یا رسول الله تنش قتل اسما په دی اوګه باندې رسول شه به ورته اوګي ورکړي چې اوګي کله ورکړي رسول الله ځان د جنیخ کې پورته غږی کې رسول الله فقط اوجب الطلحه وقسم بالله طلحه به ځان جنت واجب کی چې هغه کله پورته وخته نو دولسمه په کې دا وشو چې ابي ابن خلفه د یو کافرو رسول الله نبی په مکه کې ویلي وې دا اسم سره پر ساتلې د په باندې خرچه کوم چې دا ور باندې وښنم د الله نبی په جواب نه کوي چې شری جواب کار نه دی وې ګوره د اسم سره پر ساتلې دی د الله نبی ویلي زه ان شاء الله سبا قتل کم وې دا روانه وی بالله نجوت ان نجا محمد وې کچر د محمد نن بشي ګوره بالکل زوی ژوندې پاتې نشم زه مرشم ملګری ویلي یا رسول الله د سره خپل کسان نه لړل روان د مخله نه ورسول الله نبی ورته پرې دی مخ اور د خلاصه کوي ویم د شنځ دی روان او زغری کې ځان پټ کړو دا سره د شینه ارسال چې کله نږدې راغنو رسول الله ونی سره واقعه صحابه فرمایي دومره خوشا کې تاو کړه چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم د خوانه لری شو وی موږ چې په موږ باندې اوس گزارونه کې موږ نه وښني
چې گزار وي کې په دقه مری کې اوالو وښتو چې وښتو هغه اصل پرې وته داسې رمباړي شروع لګوي چا ورته ظالم درېدل څومره چې دی والي وی قسم په الله چې زبر دینه مړکېږي موجوده چې مال محمد صلی الله علیه وسلم ویری دی زب تاوجم زو اوس مړکېږي مته ځي دومره یقین د رسول الله په خبره باندې عینات پکې و بعض انسانانو له حدیث کې معلومه چې لکه دا عمل رسول الله په حدیث باندې ثابت دی او دا کوم ملګری چې دا عمل کې دا رسول الله په حدیث کې شته اې دوی سره دښمنی دا محمد رسول الله سره دښمنی د خوځت کې راغلی کله په یو شي باندې رد کو کله په بل شي باندې رد کو کله په بل دا کافر انسان عادت زده مخکې درس کې ویل شوی و د حق مسلې چې سړی محرمي کې غیر پر سلوي کې وجه یو به عزت دی عزت وې د شرمباړې ولې لکه وای ملګر ورته ویلي وې قسم په الله چې د ازما تکلیف د ظلم مجاز ملي والا په خلکو باندې تقسیم شي بهم زما به د تکلیف ګورې اضافه دی ورنه دومره درد منیم سره فراقله چې کله ورسېدو د مدینه منورینا اته ملي یادولش ملي وړاندې او الته مردار شو وې چې کله مردار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر نه وینا وې ابی ابن خلف هغه مردار شو ښا وې په ورځ قیامت بدترین انسان په عذابونو کې سخت عذابونو کې هغه انسان دی چې پیغمبر راځي چې هغه وښنه وی دا راځي چې پیغمبر وښنه دلیل پرې چې پیغمبران وښنه شوی دي بني اسرائیل بارک راځي په ورځ ډېر لسوان بیا شهیدان کړ یحیی علیه السلام علال کې زکریا علیه السلام ارکه زموږ د محمد رسول الله د وجل اراده کړی وی حدیث مشکات په دال دی وې دا ډېر بدترین دغه دی د لسمه په کدا وشو چې جنگ د سخت جنگ د اخر کې د مسلمانانو قبضه وچتر الحمدلله کعب رضی الله عنه فرمایي کعب بن مالک وې زوته یو وخت دی جنگ د میدان نه په دې ډډه باندې شوم چې صورت حال معلوم کو چې صورت حال اعلان لري کنده څه جګړه ده وې چې کاتم یو کافر وغیرہ خپل فوجونه لګیلې ګوره کنن در محمد نجات مند کې او نن در محمد ملګری بشوا تاوانین یو تاوان بم کړو سخت مقابله وکړ دو تر اخري سلګي مقابله وکړ دا وې دا ترغیب ورکو بل خو مې چې وکړو رسول الله په ملګری کې ملګری هغه خپل ملګرو سره خبره کوله د مخې پټ کړو و مې نه پېښندو خوراتل راتل د یو بل سره ځوانه مخامخ شو یو خو کافرانو کومند مشر دی بل خو مجاهدینو وې چې کله ورته مخامخ شو اقا مخې چې پټ کړو تور وسره وې دومره قوي گزارې ورکړي چې پرې سری ورته د کوناټو پورې وشلو نیمه په یو طرف باندې وګرځو نیمه په بل و مال یو لشي کیف رايت یا كعب انا ابن ابو دجانه و كعب ابن مالک څه صورت حال دی ولید و ابو دجانه د محمد رسول الله توره مارا خصله و ما معلومه کړ چې رسول الله تعالی د توره درکړي د یقیني چې ابو دجانه او ته قوي سړی سره دینه چې د عمله بالکل د شي وی د لکه د شکون شرمن او دې په اخر کې دومره جګړه کوي دومره قوي او سخت جنگ کوي نو په دې وخت کې یو سړی مجاهد او هغه شي قوي د تبختر او د کبر الفاظ استعمال کې څنګه الله په خوخيږي په دې باندې رب العالمین خوشاليږي و څنګه مونږ دکړه زنانه په دې ځکه راورسېده امي عماره خو هغه عبد الله ابن قمي اسره په جګړه کې واقع و عبد الله ابن قمي چې کړه دې زنانه له مخامخ شو نصیبانه میدان دومره قوي گزارې ورکړي چې سخت زخم به کې جوړ کړي هغه تر راواغه سودا سړی پیغول خو لیکن زنانه گزار خو زنانه گزاري او هغه صغری ما چولې ځان ته بچ چې ځان ته بچ کړي عائشه رضی الله عنها ورسېده ام سلیم را ورسېده ام عتیه را ورسېده ام عماره په دې کې موجود و ام ایمن محمد رسول الله مور رضی هغه را ورسېده دوی درې کارونه کول یو کار دا کو چې دوی برخه سي مجاهدین له داخله کې وبو راچولې دویم کار دا کو چې مجاهدین د جنگ د ډګر نه لري کول چې کافرانو شي دا زخمین وال دی وجل او څلورم دا کار کوي چې کافرانو مردارانو زخمین په کوم ځای کې پراته و هغه مردارول یو صحابي فرمایي قسم په الله چې عائشه به مولده د هوت په غزا کې د غړ غړ مشکلې په ګوګا باندې راچولې و دا پیسې به مولده معنا دا چې ګنګرګام پکې نه و خو لیکن دا ښکارا شو او چې کوم مجاهد د په داخله کې وبو راچولې چې مجاهد زخمین په داخله کې وبو راچولې زنانو په کې دومره برخه اخسته سوال سم په کې دا وشو دلته یو کافر راغی حبان ابن عریکه ام ایمن چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه صحیح مور ده او د پلار مینځه ودله پاتې شوی و هغه باندې گزار وکړي چې کله هغه وښتا نو هغه لنګو یو به حجاب شو هغه پر وته په دق دق باندې د کافر وخاندل کافرانو ډیر عیاش خلک دي مسلمانانو د دې زنانو نه ایدو د سپینګورو نه دي ماشومان نه دي درسګاونو دو والو د بمبرنه خوند ولزتونه اخلي چې د اسلام تاریخ کله سره مطالعه کوي رسول الله څخه خفش یو خو خفه دې باندې شو چې ګوره ام ایمن زما دایي و زما رضیغه مور د هغه وښتا او بل بیجاب کړه او بل خندا سعد لوي چې ولي د شي وسپنه بلاس کول چې هغه غشي نه شي ساعت سه گزارو کې چې په کم ځای باندې دا لګیدل په مکه کې ویشتو د اسنه لاندې وګورځو دا لګې تللو شو او خاص عورت اندام ښکارش او محمد رسول الله دغه ډکړه خو خاندل ډکړه دا من حتی بدن نواجزه ورسو صلی الله علیه حتی چې داخلو دغه خونه مبارک ښکارا شو معنا رسول الله دومره غیرتی زمنګ زنانه ویشتو دي انتقام واخصو چې په کوم ځای ویشتو په مکه ځای ویشتو او چې کومه خندا هغه کافر دي مسلمانانو به کړه دغه څنګه خندا محمد رسول الله لیکن هیڅ چرته هغه خندا نه وکړي و بدن نواجزه در رسول الله دغه مبارک وکړه شو سعد سے ویلي وی فدا کبي و امي اسماء مور پلس سنه قربان ساده وته مستجاب الدعوات
دا ورته څه ویلي یو ورځ د سعد یو خو دې عمل د وجنه یو ورته دا ویلو سعد صاحب ورته ویلو یا رسول الله اسمه دعاګانې نه قبلې کل حلالا ساده حلال خوراکوا بل وې کې راغلي قل صدقا اگر که سند نورمانه علماء کلام کړي دي دلیل په دې چې دعا نه قبلې دغه لپاره څو شرطونه حرام او ځان ساتل اخلاص به انسان کې مخکې منځ کې مخکې صدقه ورکې صفا جامع بو واغوندي مخبر قبله لکه او د قشن تشهود په حالت باندې بکینی لاسونه بوجو اوچت کی او تر وګو پورې به اوچت کی د الله حمد بو رسول الله باندې درود وای عربي کې دعاګانې وای تکرار به دعاګانې کې وکي د رب العالمین نمونه بل الله وسیله کې پیش کی زید دعا به پیژني وقت دعا به پیژني د الله د حکمت نه مخالف نه مؤمنان له دعاګانې غواړي عاجزي به کی کوي الحاح به کی کوي شلم د تبه کوي او به امین به کی وای بین لسمه په کې دا وشوا د رسول الله یو ګاردو قتاده ابن نعمان الانصاري هغه په خشبانه ولګدو په سترګه ناسترګه ته بوټر وته زخمی رسول الله ملګری راړو یا رسول الله ملګری زخمی شو په خپل لاسونو مبارک باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د سترګه کوتل اور برابر کړه داسې کیسه جوړه شو چې هغه بل سترګه نم کیسه وا د رسول الله په معجزه نه دغه کرامت شپږمه پیغمبر کې دا وشو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د هوت غره د ملګری وردان نه کړه بغیر کې جنگ نه کیږي چې دا کړه وردان نه کړ ډیر وکړ انسانو جنگم کو درې لیندې ماته کړې وي او دا ملګری درنه کول پاړ کوله ابو سفیان او خالد ابن ولید د غره سره له وخاطه چې کله وې خدای نو د الله نه دعا وغوښتله اسباب یې استعمال کړو دعا ویل یا ربي ازما ربا دا مناسب نه چې کافرانو دې څنګه باندې د بره شکل چې بره شو اسلام ټول ملګری مال وښني خطه کا عمر ابن خطاب له دا ډله سره ولا دستا او قشم پر اتاو شه سات سب له چې تب زړه شه ولا روزه وې څنګه روزه مې زته چې ورسه پی وې واجب ورشه چې واجب ورشه چې ګوډ اور د سات ماته چې دا یو کافر په وښته به غش باندې مردار کې سره دې چې بغش سره مرداري کې لا حق غش دغه نه چې دبل کافر په وښته هغه مردار کې به دغه نه دغه شنه چې دبل کافر په وښته هغه مردار کې دغه خو عمر سے پزره خپل ګروپ سره ودی خو سات سے ورغه وې ایسه کافرانو دغه میدان راکته شو زلی شو تکتیدل ولسم کار به دا وشو چې بدیجه کې ابو سفیان هم داریدو چې اسنه جګړه خو ظاهر من غټل محمد به غالب نشي عليه السلام ټیک ته کې خو یو خبره وکړي افیکم محمد رکی ژوند دی رسول الله جواب مکوي افیکم ابو بکر تاسو کې ابو بکر موجود دی ابن ابي قحافه رسول الله جواب مکوي وی افیکم عمر بن الخطاب عمر درکې موجود دی دا جواب مکوي دا خبره پیغمبر ولې چې جواب مکوي د بوزدري مسلې نه و مقصد رسول الله دا و چې موږ جواب مونږ دا به خوشاله شي او چې کله خوشاله شي ورسره به متصل د خفقان زیره ورونه به سخت سره درمنږي او دا درې وړه مشرانو د اسلام نعوذ بالله من ذلك د اسلام دشمنان د عمر سره دښمنی کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وې د اسلام د دین شری د ابوبکر رضی الله مبارک دا رسول الله فرمایي جنت کې مختلف دروازې دي چې کوم عمل کړي مقدر دروازه ورته واس کوي ان شاء الله رسول الله سره نور سره د صحابه سره بیانو ابوبکر ورته یا رسول الله د څه کوي چې د ټول دروازې ورته واس کوي او وسو مې ساتم شغه بتای به رسول الله فرمایي د اسلام درې 100 خو دي چې بدا اکثر چا کې موجود شغه جنت لذیذ وې د انسان به چې اکثر خو نه بچا کی وي او یا ابوبکر وې دا ټول پتا کې موجود دي عمر بن الخطاب دا اق انسان د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې د اسلام د دین دویم نوم دی سلیر زید عمر بن الخطاب د نظر برابر الله وحی را لګل دا رسول الله فرمایي کسمان ورته شرط بل نبی ولا کان عمر دا ابو عمر وی او نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك اسلام دشمنان شیعه خوارج هغه دا وی نعوذ بالله من ذلك وی ابو بکر بچ کوم وخت پیغمبر په منځ کو دا منافق غاړه کې بوتو او په اسلام کې اول زنا اول ودتونه چې کړی دی هغه عمر کړی او عمر قرآنی جنتی دی قسم په الله عائشہ به فرمایي چې په کوم مجلس کې محمد رسول الله د عمر تذکره ونی چې په دې مجلس کې الله خیر وانی چې په کوم ځای کې د عمر سره محبت سره ونه ساتي قسم په الله چې دا سره بیمانه دي عمر دومره اوچت انسان دی دومره قیمتي سره دی د خپل مناقب ان شاء الله په خپل ذکر روان دي دا درې کسان مرکزی مشران و رسول الله ابو بکر او عمر او کفارم کوشش کوي چې مرکزیت د منځوي شي ځکه بده باندې خلک راجمع کېدل دا نور به اسانه دي عمر صاحب غیر اختیاري ورته یا عدو الله اې د الله دشمنه محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دی ابو بکر ژوند دی عمر بن الخطاب ژوند دی او دا درې وړ رب العالمین دې لپاره پر خودري کتاب ور باندې خپک اتلسمه په کدا وشو چې هغه خفقان خو شو کنه شو او دا خو ژوند دی دردمن شو کینه دې ابو سفیان ملګر आवाज ورکي چې دې درې کسانو ته څه کافي شوم دا ختم کړ نو وی ویلې درې خبرې وکړې ډېر خراب خبرې وکړې اوعله هبل وی ویلې هبل او چتشه دې بوتو وې ته او چتشه د توحید صادر موږ نو ټول کې نور د خیره د شرک صادر ورغه د شي ویلې رسول الله ملګرو جواب ورکړي ځکه پیغمبر د شرک جواب متصل کولو دماغ کې خبره کې ګوره صبر کړي بده کې صبر ونه کې وی جواب ورکړي ملګرو ورته یا رسول الله سورته وایو وی ورته وای چې الله اعلى واجل الله ډېر لوی ډېر عزت مند دی چې دا جواب وکړو ابو سفیان به ویلي لن العزى ولا عزى لكم زمون عزى به شرع عزى بابا زمون شرع هغه زمون کومه کونه کې موږ د پلاني بابا واسطه کامیاب شو رسول الله جواب ورکړي څه وایو لن المولى ولا مولى لكم
زمونږ خپل مولا شته او تاسو مولا نه چې زمونږ مولا رب العالمین دی دریمه خبره غدا وکړه وی خپکیږي وګنه که خپکیږي کنه خپکیږي احد کې من اویا کسان تاسو کې وژل وجدار چې په بدر کې تاسو من اویا کسان وجل او تلک والحرب سجال جنگ خو بوکره کله به منګټو کله به تاسو غټي ابو بکر صاحب ورته ویل چې عمر ورته ویل دروغ دی یا عدو الله قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار زمون شهیدان چې وی الله جنت لبوتله او تاسو مرداران چې وی جهنم په منځ کې پراتري قبل چرشه پرز باندې ژوند ان شاء الله به بده حمزه رضی الله عنه د جنازې مسله او غنور بیانو رب العالمین محمد رسول الله تعالی دریم متوسل نصیب کی او چې بهر ځای کې د دنیا د اسلام غازیان الله دې اوچت کی او د اسلام دشمنان رب العالمین ذل رسوای کی